حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم. قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو رونو او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناست پرده نشینو خویندو میندو کم آیت مبارک ما ستاسو وړاندې تلاوت کو پدې کې الله رب العالمین په مؤمنانو کې نارینو ته خطاب کړی دی. مؤمنانو نارینو ته خطاب شوی دی او خبره الله رب العالمین خپل ښکلی پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کړی دا. الله رب العالمین حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمائی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مومنانو سړو ته ووایه محبوب علیہ السلام یغضوا من ابصارهم چې خپل سترګې ټیټې ساته خپل نظرونه ښکته ساته. نو موږ او تاسو به د الله تعالی په دې حکم باندې ضرور عمل کوو. او دویم حکم الله رب العالمین د خپلو شرمګاهونو د حفاظت را کړی دی. ويحفظوا فروجهم او حفاظت کوي د خپلو شرمګاهونو، یعنی الله رب العالمین خپل پاک پیغمبر مبارک ته فرمایلی دی وی ته د امت د مؤمنانو ته او فرمایا چې خپل نظرونه ښکته ساته ويحفظوا فروجهم او حفاظت کوي د خپلو شرمګاهونو. دا الله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مبارک زبان باندې مونږ ته ویل غواړي. ذالک ازکا لهم، دا خبره چې په دې دوو مسلو او حکمونو عمل وشي نو دا ډیره پاکیزه ده د دې دپاره. الله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې زما د مؤمنانو بندیانو زما په دې دوو خبرو عمل وکړو نو دا د دې دپاره ډیره د پاکیزګۍ خبره ده. او په زړونو کې چې څه دي ان الله خبیر بما یصنعون، بیشک الله تعالی خبردار ذات دی په هغه څه چې دوی یې کوي. یعنی حضور ته الله فرمایي چې دوی چې سم کوي الله په هغې خبردار دی. او دا آیت مبارک د امت د نارینو د پاره دی، خو د دې نم زیات تفصیلی آیت مبارک د امت زنانو ته ویل شوی او حکمونه پاغې کې بیان شوی دي. رب ذوالجلال چې څنګه د امت نارینو ته حکم ورکوي چې سترګې ښکته کې او ورسره د خپل شرمګاهونو حفاظت وکړي، نو د هغې آیت مبارک نه ښکته بیا یو ډیر جامع آیت مبارک هغه د زنانو د پاره نازل دی. یعنی نارینو ته دو حکمونه دي، یو دا چې کله داسې یو مقام باندې ورشي چې الته بد نظری کیږي نو بد نظری مکو سترګې ښکته کا. او دویم حکم دا دی چې د خپل عزت خیال اوساته، خپل ناموس محفوظ اوساته، حیا محفوظ ځان پورې راجوخته اوساته. خو زنانو ته چې کم حکم الله رب العالمین ورکړی دی، اگر چې ډیر تفصیلی آیت مبارک ته زبې څه حصه ویم، کم حصه چې زما د بیان سره تعلق ساتي. الله تعالی زنانو د امت ته فرمایلی دی
وقل او محبوب علیہ السلام او فرمائے للمؤمنات دا امت زنانو تا دا او فرمایا یغضضن من ابصارهن چې تاسو خپل نظرونه ښکته وساتئ، سترګې کوزې او ښکته وساتئ. ويحفظن فروجهن او د خپلو شرمګاهونو د خپل عزتونو ناموسونو حیاګانو خیال وساتئ. نو دا حکمونه خو نارینو تم شوي دي او د امت زنانو تم شوي دي، خو زنانو ته اوس لږ شان تفصیل نورم الله بیانوي. ولا یبدین زینتهن او نه د ښکاره کوي دا زنانه خپل زینتونه، خپل ښکلا او ښایست دا د نه ښکاره کوي الا ما ظهر منها مگر هغه چې پټیږي کم ستر نه، هغه خیر دی، مجبوری ده. کم ځای چې نشي پټېدی نو هغه خیر دی، خو ستر به کوي زنانه، خپل ښایست دا به پټوي. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ او اغوی یعنی حضور ته فرمایي چې د امت کې زنانو په باره کې حکم دی چې وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ زنانه د پخپلو ځانونو لپټې راواچي، هغې د په ځان لپټې راخوري کی علی جیوبهن پخپلو ګریوانونو باندې ځان دې پټ ساتي. دینه مخکې نورم آیت اوږد دی، ډېر تفصیلات دی پکې، د ستر چې چا نه کوو چا نه مه کوه، خو هغه عنوان نه دی بلکې د ستر او د پردې حوالې سره عنوان دی. نو په دې باندې مختصر خبره کوم. د سترګو د حفاظت حوالې سره مونږ ته حکم الله تعالی را کړی دی د خپل سترګو اکتن نارینه که زنانه نظر بخکته ساتي، سترګې به ټیټې ساتي، برابر نه ګوري. کله چې شیطان الله تعالی سره په ضد باندې راغی نو ده ورته قسم وکړ چې زه به د ښي طرف نه، د ګس طرف نه، د مخې د طرف نه او د شا د طرف نه په دې انسان باندې حمله کومه. نو په هغه وخت کې یو دوه جهتونه شیطان نه ایر شو چې دی ویلې وی چې زه به پې د بره د ډډې نه هم حمله کومه او د ځمکې د لاندې د طرف نه به هم پې حمله کومه. که دی ویلې وی نو بیا انسان په دې شپږ واړو طرفو کې ګیرو، ښي طرف، ګس طرف، مخې ته، شاته، بر او ښکته، شپږ اطراف تی د دې هر طرف نه به دی د شیطان په حمله کې ګیرېده. خود سلور جهت یاد کړل او دغه دوته نه ایرو، نو انسان ته په دغه دوو ځایونو کې نجات ملاویږي چې کله دې سترګې بره یا ښکته ساتي او په چا نظر نه ورچي نو دی به بچ کېږي. نو موږ به د سترګو د نظر حفاظت کوو. هغه ځایونه کم ځای ته چې کتل ناروا دي، د الله ناخوښه دي، هغه ځایونو ته به په دې باندې نه ګورو. دا سترګې الله موږ له دې دپاره نه دي راکړی چې موږ به هغه ناروا قتل کوو. او تاسو دا نه د محسوس کړی. زه دې وخت کې هغه چاته مخاطب یم کم خلک چې د سترګو د نظر حفاظت نه کوي او د سترګو دا نظر بغیر د واګو چلیږي، لګام ورته نشته. زه هغه خلکو ته مخاطب یم چې تاسو ته دا نه محسوسیږي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، وی کله چې یو داسې ځای باندې ورغلی چې هغه ځای کې مخامخ ستا د سترګو بد نظری کېږي، نو وی ته سترګې ښکته کا. نو که سترګې او نظرونه د ښکته کړل، تا ته به د خپل ایمان حلاوت، مزه او خوند په خپل زړه کې محسوس شي. نو وی سترګې ښکته کا. نو دا تاسو ته پته نه لګي کومو خلکو چې په سترګې په خپل اختیار نه دی او هر طرف ته ګوري او د ګناه آلوده نظر ساتي. خو که نن تاسو دا یو پریکټس وکړو، ازمیخت وکړو، تاسو به نن هم محسوس کې
چې کله یو انسان مخامخ ولیدل چې دلته د بد نظرۍ امکان دی نو هغه ځای کې سترګې ټیټې کا، سترګې ښکته کا. چې ستا سترګې ښکته شوې تا ته فوراً د ایماندارۍ چې کم خوند او مزه ده په خپل زړه کې به درته محسوس شي. ستا د ایمان خوند او مزه تا ته به میلو شي. نو دا حدیث شریف دا مبارک حدیث ختم شو، خو اسې د دې دویمه جمله زه د خپل ذهن نه تاسو سره یو خبره کوم چې حدیث مبارک کې راغلی چې کله د بد نظرۍ په مقام ورشي سترګې ښکته کنو پړه کې به د ایمان خوند ته محسوس شي. نو حدیث خو ختم شو، خو اسې دویمه جمله داسې جوړېدی شي. دا حدیث نه دی، زه د خپل فکر نه تاسو سره خبره کوم چې کله سترګو نظر حفاظت کې د ایمان خوند ته محسوسېږي او چې کله د سترګو د نظر حفاظت نه کې بد نظری کې نو د ایمان خوند به ته نه محسوسېږي او بیا به تا ته کفر په زړه کې پیدا کېږي، نفاق به پیدا کېږي. نو دا انسان د بيدینه طرف ته رواني. مونږ به د سترګو د نظر حفاظت کوو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي بد عملی یوازې په یو خاص اندام باندې نه کیږي بلکې بد عملی د انسان په مختلفو اندامونو کیږي تر دې چې په دماغو باندې بد عملی کیږي چې د ګناه او غلط سوچونه پکې دا بد عملی ده. په لاسونو باندې بد عملی کیږي چې د ګناه کارونه پکې، په خپو باندې بد عملی کیږي چې ناروا ځایونو ته پیځي، ناروا کارونو پسې پیځي، او همداسې دا سترګې دې په دې بد عملی کیږي. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای العینان تزنیان، سترګې زناکار دي وزناهم النظر، او د دې سترګو هغه بد عملی هغه بد نظری ده. دا د سترګو ګناه ده، د دې نه ځان وساته. موسی علیه السلام لاړ او مدین ته ورسید. حضرت شعیب علیه السلام چې کم کورو هغې له لاړ، خوا کې یو ځنګل کې یو غټ کوی و او په هغې باندې د غټې اونې سورې و. مدین ښار کې موسی علیه السلام اجنبي دی او دلته څوک پیژنګلو نشتا، او په دغه ځای کې موسی علیه السلام ډېر ستړی دی او راغې د دې کوی په غاړه باندې سوري لاندې کېناست، یو غټه ګټه وه د هغې د پاسه کېناسته. او په دغه وخت کې الله تعالی ته یو آواز کړی دی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بس د الله نه سوال وکړو، دا وظیفه یې یو ځل وویلا. اوس الله تعالی د دې په برکت باندې موسی علیه السلام باندې دومره رحمیږي چې دته د خرچ او د خوراک ضرورت دی، او دلته بیگانا او نا اشنا او اجنبی دی، نو دلته د پاره سو اسرا او سو امید پکار دی او د سکون کور پکار دی. دته دا ضرورت ته په دې وخت کې. نو حضرت موسی علیہ السلام مسافر دی او आवाज کړي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دی اوی اوس دی کویلا خلق براتل او خپل ساروی به د دی کوی نه وبکول. خلق راغلی دی. د حضرت شعیب علیہ السلام دو لوریانې وي، اغم راغلی دی او خپل ساروی وبکول غواړي. خدا یاد ساته هغه زنانه چې رور یې نوي نو معاشره هغې سره ډېر بد سلوک او بد رویه اختیاروي. نو چې د کمې جینۍ رور نوي بیا به مجبورن چې بابا په کټ باندې پروت او بیمار لاچار او بے اثری وي، مجبورن به د بابا د کوره الګ پځې جینۍ اوزي او د خپل کور ضرورتو پسې بزي. نو د شعیب علیہ السلام زوی نو اوله اخیره پورې خو خپل وس به کو، خپل ضرورتو پسې په خپله بتلو،
او بیا کمزورې شو او اوس خپل ضروریات په خپله باندې ځای ته رسولی او سر ته رسولی نشي. نو دوه لوریانې وې. هغې ته ووی چې بچیانو زه خو اوس کارونه نشم کولی، اوس به مجبوراً تاسو اوځئ ضرورت پوره کولو دپاره. نه دغه جینکو خپل څاروي به بوتلل اوبه کولو دپاره هغه کوي غاړې له. نو ما تاسو ته ووی د کومو جینکو چې رور نی نو معاشره ورسره ډېر بد سلوک کوي. نو د دغې علاقې نور خلک چې به څاروو له رالل اوبه کولو له نو هغې به خپل څاروي اوبه کول، خو دې جینکو ته پکې نمبر نه میلاوېده. نو دوی به ډېرې تنګې وې او دوی به یو اړخ ته ستر او پرده کوله، یو اړخ ته به دوی ولاړې وې چې کله دا سړي لاړ شي او خپل څاروي اوبه کړي او دې ځای نه رخصت شي، نو که د دوی نه پاتې اوبه وي مونږ به بیا د خپلو څاروو له ورکو. نو اکثر به هغه څاروو نه اوبه پاتې کېدې په هغه تالاب به او هر څه چې په هغې کې. نو اب موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام لوریانو به هغه اوبه بیا پاتې شوي وي خپلو څاروو له به یې ورکړی. دې دوران کې نن چې وې کتل نو په تالاب کې اوبه پاتې نشوې، د خلکو څاروو اوبه وڅکلې او ټولې ختمې شوې. اوس د کوی نه نورې اوبه راویستل غواړي، نو زنانه او جینکې ډېرې کمزوري وي او په دې کوی باندې داسې یو ډولچه لګېدلې وه، داسې بوقه لګېدلې وه چې هغه ډېره درنه وه. په دغه وخت کې به ورته 10 پهلوانان را یوځای شو، نو دغه یو بوقه به یو ډولچه به یې را بار کړه، د اوبو به ډکه او ډېره غټه وه، کوی هم غټه او دغه ډولچه هم پرې غټه تړلې وه. نو دغه به یې راوړله او اټینکې او کوم تالاب هغې ته به یې راواړوله. نو اوس دا جینکې خفا ولاړې دي چې د دې کوی نه به دا اوبه مونږ له څوک روباسي. هغه ځای کې یو بیګانه او مسافر الک ناست دی، هغه د حضرت موسی علیه السلام نا اشنا دی، اجنبی دی، د دې علاقې نه ښکاري. موسی علیه السلام چې دی خوا خیال شو چې دا جینکې پریشان حال دی چې دوی ته اوبه اوس پوره نه شوې. موسی علیه السلام راغی دی جینکو ته وی تاسو اخوا شئ او دغه ځای نه ډولچه اوبو ته ورښکته کړو، هغې په یوازې په یو لاس باندې راوویسته. چېرته 10 پهلوانان او چېرته موسی علیه السلام په یو لاس باندې هغه ډولچه را بار کړه او د تالاب ته یې راواړوله او د جینکو ته یې ویې اوس ورته دا څاروي را پرېږدی چې ستاسو ګډې چیلې اوبه وڅکي. نو دغه ګډې چیلې چې اوبه څکي او دې ځای نه دوی فارغ شو، نو د شعیب علیه السلام مبارکې لوریانې د هغوی کور ته روانې شوې او اسې خوشحاله شوې چې یو اجنبي انسان د مونږ سره ښېګړه په ناشنایۍ کې وکړه او امانتدار دومره دی چې مونږ ته هم نه کتل، سترګې ښکته ساتلې. نو په دې باندې دا جینکې ډېرې خوشحاله شوې. نو کور ته راغلې نو پلار ته تپوس کوي بچیانو تاسو به نور کله ناوخته کولې، نن په وخت سینګرالی. نو بابا ته قصه کړې ده. شعیب علیه السلام ته وایي چې بابا جانه هلته مونږ سره دا واقع شو، بیا یو نوجوانو او ډېر حیادارو سترګې د حیا ډکې ښکته ساتلې او مونږ له ضرورت پوره کو بیراله راوویستی. یعقوب شعیب علیه السلام د خپلو لوریانو ته وایي چې دغه نوجوان مال راولئ چې زه ورسره ملاقات وکم. موسی علیه السلام پسې په منډه منډه دغه جینکې راغلي دي، وایي زمونږ بابا تا غواړي وي چې راشه. نو موسی علیه السلام ورته وایي چې زه چې ځو، نو دا جینکې ورته وایي چې بس مونږ پسې شاته را روان یا، نو مونږ چې خپل کور ته رسو نو ته هم مونږ پسې زمونږ کور ته رارسې. موسی علیه السلام پیغمبر دی، عقل داسې کوي چې زنانو نه پردو زنانو نه به شاته رواني. نو موسی علیه السلام دغه جینکو ته وایي چې تاسو داسې وکړئ چې زما نه شاته روانې شي او زه به تاسو نه مخکې روان یم. نو دا جینکې ورته وایي چې په لاره خو اوږد مزل دی، که تا نه لار خطا شي ته به مخکې روانې، تا ته به مونږ څنګه اشاره کوو چې شاته وي نو خو زه مونږ به تلو نو ته به هم راتلې، اوس ته مخکې نو تا ته خو لار هم نه معلومه سي نه ته په غلطه لار لاړ شې.
موسی علیہ السلام ته فرمای دا اسانه ده، په کم ځای کې چې خطا کېږم نو ورکوټې کاڼ یا ګیټ کې راخلی او کومه سمه لار د هغې طرف ته ورولې نو زه به پوه شم چې په دې لاره تلل پکار دي. همدغه جینکو د موسی علیہ السلام په نقش قدم روانې دي او موسی علیہ السلام خپل کور ته بابا له ورسو. بیا موسی علیہ السلام د حضرت شعیب علیہ السلام سره ملاقات وشو، سلام کلام دعا وشو او د هغې نه بعد بیا موسی علیہ السلام خپل تعارف وکړ او بیا ورته غونډه قصه وکړه چې زه د مصر نه راغلی یم او دلته تاسو له راغلم او زه بس نامعلومه لار او نامعلومه پته باندې را روان شي، ما ته پته هم نه لګېدلې. نو بیا شعیب علیہ السلام سره خپله پیژنګلو کړې ده، وایي زه د الله پیغمبر یم. بیا موسی علیہ السلام ته دې ځای کې د سهارې ضرورتو او د معاش ضرورتو، نو الله پاک چې موسی علیہ السلام کومه دعا وویله رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، نو د دوو خبرو ضرورت، یو معاش او بل د رشتې، دغه ځای کې چې دی آباد شي د بیبي نه بغیر د زړه سکون چاته نه راځي. که انسان ډیر موي چې زه په سکون کې ما ډیر شریعت هم خلاف روان دی او دته سکون کلم ناراضي دی په غلطو غلطو روان یا که نروي او که خزوي نارینه که زنانه بغیر د نکاح نه دوی ته سکون ناراضي. دا سکون الله د خزې د پاره په خاون کې او خاون د پاره په خزه کې اچولې دی. نو موسی علیہ السلام د وظیفې په برکت باندې معاش خو ملو شو، کاروبار او د خوراک کاک انتظام وشو او حضرت شعیب علیہ السلام وتوی چې 10 کال زما خدمت وکا، غړي بيزي ساتل او سرول نو چې کله د خدمت پوره شو نو بیا به یو لورم په نکاح درکم. دی واقعي نه مراد زما اسی یو قصه نه، یعنی دا قصه برای قصه نه ده بلکې دا قصه برای اصلاح ده. په دې باندې واپس لګزو نظر کو. یو خدا چې موسی علیہ السلام راغ مدین ته، الته دې ناس ته یوازې دی او دته پریشانی ده د دوو خبرو، یو مسافر ما بل خوراک کا انتظام نشتا او ورسره د کور د آبادی انتظام هم نشتا، وظیفه یې کړې. نو مونږ به هر مشکل لپاره الله ته آواز کو، په وظیفو باندې مونږ به مسلې په الله حل کو. او بیا موسی علیہ السلام نا اشنا جنکې وی خداغوی خدمت وکړو، نو مونږ به چې کوم ځای کې زمونږ په لاس چاته ښېګړه کېږي مونږ به ښېګړه کوو او هغه ښېګړه کې به زمونږ د الله رضا مقصد وي. او بل دا چې زمونږ که زنانو سره واسطه راغله نو مونږ به د خپلو سترګو نظر ښکته ساتو او هلته که زمونږ د خدمت ضرورت راځي نو خدمت به کوو. د زنانو کمزوري به مونږ کمزوري نه ګڼو، د هغې مجبوري نه به مونږ غلطه فایده نه ولاړو، مونږ به هغې سره ښېګړه کوو. دا مونږ ته په دې واقعه کې سبق پروت دی. او بیا چې زنانو سره روانې نو ته به شاته نه ځې، ته به تې نارینه ته به مخکې روانې او زنانه به رستو روانې. حدیث مبارک کې هم راغلی دی چې سړی دی د زنانو نه شاته نه ځي، سړی به مخکې وي ښځه به ورپسې وي. او یو حدیث نه دام ثابت دی چې سړی ځان سره ښځه شاته نه بوځي نو بیا د خیر دی څنګ په څنګ ځان سره روانه کی، لکه حضور علیہ السلام عائشہ صدیقه رضی الله عنها دې سره د زړه ډیره مینه وه او یو ځل دومره ډیره مینه چې اخر آواز وکړ پروردګار عائشې سره زما د زړه بې اختیاره مینه ده، که اسې نه دی کې بې انصافي راځي نو زه بې انصافي نه کوم، دا بې اختیاره دې سره زما بې کچه بې لوس محبت دی، په دې مې چرته ونه نیسې. دا بې اختیاره مینه وه، په دې کې انسان نه ګناهګارېږي. نو عایشه صدیقه رضی الله عنها حضور علیہ السلام سره څنګ په څنګ روانه وه، شاتم تللی ده خو څنګ په څنګ به هم د ډېرې مینې نه ځان سره اوږه په اوږه بیا روانه کړې وه. نو دا اوسني سړي شرمېږي چې ته ښځه ځي خاوند ورسره چې ته خامخا غمخادی پسې ځي نو ښځه ذات یوازې نشي تللی ځای به لرې وي. نو دا سړی ورته وایي چې یو خو را سره لاس مه نیسو بله رانه شاته راځه زه شرمېږم. حضور علیه السلام داسې کړي دي
بیبي یې ځان سره څنګ په څنګ روانه کړې ده. نو تاسو مه شرمېږئ، تاسو خو څه ګناه پسې نه یې روان او نه د پردۍ ښځه د لاس نه نیولې ده. دا خو هغه زنانه ده چې په نکاح شرعي محمدي صلی الله علیه وسلم تا ته حلاله شوې ده او دا تا سره د ژوند ملګري، او الله فرمایي چې دا مې تا له سکون ګرځولې دی. نو په دې مه شرمېږه، ځان سره د لاس نه ونیسه او یا اوږه په اوږه یو روان شي، نو بالکل خیر دی. نو موسی علیه السلام په هغه واقعه کې موږ ته دا یو سبق میلاو شو چې زنانه مخکې او نارینه پسې دا صحیح کار نه دی، دا غیر اخلاقی عمل دی. او بیا توبه که پردی زنانه مخکې او پردی سړیو پسې شاته رواني، نو دا خو ډیره زیاته د ګناه او بد او بې مناسبه خبره ده. او یو پکې ما تاسو ته حدیث مبارک هم ذکر کو، حضور علیہ السلام فرمایلی دی چې زنانه مخکې او نارینه شاته دا صحیح کار نه دی. نارینه به مخکې رواني، زنانه به ورپسې شاته رواني. اوس دې کې یو فلسفه ده. زمونږ صوفیاو د کشف په ذریعه باندې او د الهام په ذریعه باندې دا معلومات کړي دي. یو کتاب لیکلی دی، وایي چې یو زنانه ډیر با پرده وي، حیادار وي او د جایز ضرورت د پاره د خپل کور نه راووته په پرده کې، او دا خپل ضرورت پسې لاړه او هغه ضرورت پوره شو، فوري طور واپس کور ته راله او په لاره هیڅ چام ونه لیده، بالکل لارې کوڅې خوشې وې او دا زنانه ضرورت پسې لاړه واپس راله، چا یې پړونې او بورقم ونه لیده. خو دې زنانه خو په لار قدم ایښی دی، په هوا خو نه رتلې. نو کتاب کې لیکلی دی، صوفیانو دا ذکر کړی دی، وای په دې لار کې یو پاکیزه متقی نارینه اوس تیریږي، یو طالب او عالم تیریږي. نو په دې لار خو پته نه لګي چې دې نه مخکې قدم چا ایښی دی. نو دا الک نیک عمل او بزرگ او شریف انسان دی، او که دل خزه مخې لرا چې سترګې ټیټی، یعنی دومره تقوادار او پردهدار دی، دا غي باوجود په داسې ځای باندې د قدم کې خودو چې د دنه مخکې یو پردهدار زنانه په دغه ځای قدم خو. نو هغه ته پته ده چې زمانه پس به په دې ځای پردی نارینه قدم دی، او نه دی نارینه ته پته چې زمانه مخکې په دې زنانه قدم خو. په لار چاته څه پته لګي څوک پې تیر شوي دي، او دې سړی د هغې زنانه د قدم د پاسه قدم کې خو زنانه نشته، نه د بد نظرۍ مقام دی. کتاب لیکلی دی، وی د دې قدم نه به د نارینه قدم ته داسې یو اثر په بدن ته روخیږي او زړه ته به راشي چې د ده نه به بیا ټوله ورځ د ګناه امکان وي، د نه به ګناه خطا کېږي. داسې څه جراثیم د ګناهونو د ته راوختل منتقل شو چې د هغې د لاسه به دی اوس د نیکو شوق وبیلي، د نیکو شوق بني او ګناه طرف ته به مایل شي. په دې وجه باندې الله تعالی حکم هم زنانو ته کړی چې اسې بې سبار موزه او نارینو ته موی نظر ښکته ساتي. او دغه کومه مسله چې مې تاسو ته بیان کړو دا نه چې دی پې ګناهګار دی، قدم نه پاسه قدم چاته څه پته لګي، ولې اوس به دی په هوا رواني، نو داسې خو هم نشي کېدی، خامخا به تېرېږي، نو ګناهګار نه دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، دی د دې مکلف نه دی چې د ښځو قدمونه معلوم کو هغې نه بیا قدم بیل ساته، دی د دې مکلف نه دی. خو اثر می تاسو ته وې چې دومره لوی اثر راشي چې د نیکو شوق بیلو او د ګناه شوق پیدا شو. نو هغه حدیث مبارک کې چې راغلی چې نارینه به د زنانو نه شاته نه ځي، که شاته رواني نو دغه نقصان به ورته کېږي، دا هغه نقصان دی. د دې په وجه نارینه چې کلم زنانو سره دی به مخکې رواني، او بیا زنانه او نارینه خامخا نارینه له بار سړی دی، دی به بار وځي، کارونه به وي د شل کاری، او زنانه هم د غمخادۍ لپاره یا د سود سودا داسې ضروري چې هغه د کور په نارینه هم نشي کولی، نو بس مجبورن به بیا ځي. نو چې دا زنانه وځي نو په داسې حالاتو کې دوی ته الله تعالی حکم ورکړی دی دواړه طرفین نظرونه ښکته وساتئ، نظر پورته کوه ما چې نظر دې بره کو. نو د آیت مبارک ته لګزو
الله تعالی فرمای قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنانو ته وایي چې تاسو خپل نظرونه ښکته کې، خپل سترګې ټیټې کې، ويحفظوا فروجهم او د خپل شرمګاهونو حفاظت وکړي. نو که سترګې دې بره کړې نو بیا هلته د شرمګاه حفاظت نه کیږي، بیا به خامخا ګناه طرف ته سلسله روانه وي او بیا به ګناه ته خامخا انسان رسیږي. نو بس دا دوه سترګې دي، دا ښکته ساته او دا په قابو کې ساته، نو د زړه حادثې به تا ته نه پیښیږي. که سترګو سره سترګې مخامخ شوې او یو ځل په دې نظر کې ته ورلاهو شوې، نو بیا ته به خپلو نسلونو ته نصیحت کې چې بچیانو ګورې سترګې بره نه کې، هغه تکلیف به درته ورسي او په هغه سین او په دریاب به لاهو شي چې بیا به پکې هېڅ کله کناره معلومه نه کې. نو د سترګو نظر ښکته ساته او حفاظت کوه. او عموما د دې زنانو د پردې ډیر حکم دی، ځکه ما تاسو ته وویل چې د زنانو په باره کې الله تعالی ډیر تاکید سره حکم ورکړ او ډیر احکام ورسره بیان کړل چې تاسو به ډیر کوشش کوئ. نو زنانه چې حیادار او پاک دامن وي، نو د دې را روان نسلونه پاک دامن او حیادار جوړیږي. او که زنانه بے حیا شي، الله مکه بے پردی وي، نو د دې زنانه نسلونه به شرمیږي او هغه به بے پردی او بے حیا بے لګام وي. نو د زنانه د خپل جولې دا د خپل آینده نسلونو لپاره یو مدرسه وګڼي چې زه به په دې مدرسه کې نسلونه پروان ته رسوم، نسلونه به زه مخکې دوام ته رسوم. نو دا د مدرسه د دې زنانه مدرسه که صفا او حیادار او پردهدار وه، نو بیا به را روان ټول نسلونه حیادار پردهدار وي. او که دا مدرسه ګډه وډه شوه، د دې قبله درسته نه شوه، خطا شوه، نو بیا به ټول نسلونه شرمیږي. نو به نارینه او به زنانه د سترګو د نظر به حفاظت کوي. او د زنانه چې حیاداری پکې وي، د دې دعاګانې قبلیږي. او د دې په لوپټه باندې ته الله ته سوال وکړه چې د دې په خاطر زما مشکلات آسان کا، نو تا ته الله مشکلات آسانوي. وی هندوستان کې قات راغلو، نوې خلق د علاقې را اوتل او الته استسقا د پاره دعای کوله چې دا موسم یخ شي او موږ ته باران را اوریږي، زمکم اوچ شوي، فصلونم اوس وزیدل اوچ شو او اوبم ختم شوي. نو دغه خلکو دعاګانې کولې استسقا د پاره په 3 ورځې پرله پسې راوتل، په 3 مرزم چې دی دعاګانې کړي دي، نو اس کله باران امکان ډوښکاره نه شو. خو په 3 مرز باندې قتل کم ځای ته چې جمع جرګه راټوله شوې استسقا د پاره، هغه ځای باندې دوی راټول دی او د لورې نه داسې ښکارېدل لکه یو بنده دی، پړې د لاس نه نیولې اوښ، د اوښ پړې ورسره دی او په اوښ باندې د پاسه کې جاوه پرته ده او دغه پړې نیولې دا نوجوان را روان دی، دوړې الوزي او زمونږ د جمع جرګه چې کوم خلک راټولو دې طرف ته را روان دی. سخته ګرمي وه، وی مونږ ورته کتل، وی ناګانه هغه نوجوان را نږدې شو، نه هغه مونږ ونه پېژند، هغه مسافر و چې ته د بهر علاقو نه راغلو. نوې مونږ لرا نږدې شو، راته وی چې دا څه چل دی چې تاسو راټول شوي یې؟ مونږ ورته وی چې خبر نه، دلته 2 مرز د قات راغلی دی او بارانونه نه کېږي او مونږ 3 مرز د استسقا د پاره روزو، خو مسله نه حل کېږي. دې نوجوان ورته وی چې که زه د دعا وغواړم نو خیر دی، حکم د دعا. وی دې خلکو ورته وی چې دلته لوی لوی بزرګان راغلي دي، هغې دعاګانې وغوستې، باران 3 مرز د سوال کوي او نه کېږي، ته به داسې څه دعا وکړي چې هغه به قبوله شي. دې نوجوان ورته وی زه تاسو ما پرېږدی، زه ورځم دی اوښ خواله. وی ورغې د اوښ په د پاسه هغه ډولیو کې جاوه پرته وه، د هغې نه کپړه را ځوړنده وه، هغه کپړه یې لاس کې ونیوه او لاس یې پورته که دعا دپاره، او وی دعا یې کوله او وی چې دغه دعا ختمه شو، لاسونه په مخ راښکلي شو او را روان شو. دا الک لا مونږ ته را رسېدلیم نو چې یخه هوام شوه، بره اوریځم شو، بارانم شروع شو.
وی چې مونږ له راورسېده د اوبو لوند خوشو باران ورېد. وی دا بزرگان ته را چاپېره شو چې ته خو نوجوان او دومره د کمال هلکې تا کې داسې څه خوبي ده او دا د په کوم الفاظو دعا وغوسته مونږ ته هم دا چل وښایه. وی ده ورته وی چې ما کې کمال نشته خو زه د یوې پردهدار حیادارې زوی یما او زه چې کله د مشکل د پاره سوال کوم چې حل شي نو زه لاړ شم د خپلې مور لوپټه ونیسم او د مور د لوپټې پیلس کې الله ته مخامخ کم چې یا الله زما د مور سر سپین کو چای نو قدرې نه لیدلې دا ډیره حیاداره ده د دې د حیا دا صادر تا ته خوروما دې ته وګوره زما دعا د دې په خاطر قبول کا دوی چې د مشکل نه مشکل کار یا غسات زما مشکل حل کیږي نه احساس مشکل او باران مغستو بس بارانو شو نور څه غواړي نو د هغه حیادار زنانه لوپټه چې بده الله ته اونیوا چې د دې په خاطر زما مشکل آسان او حل کا نو الله به هغه دعا رد کول نه خامخا به قبل دا نو مونږ تاسو بم خپل لوریانو ته خپل بیبیانو ته امندو خويندو ته د نصیحت پته وردا وایو چې تاسو بزان کې حیاداری او پردهداری راولې د دې په برکت باندې الله تعالی به پتا سو باندې هغه مقام به تاسو لدر کې چې تاسو دعاګانې به قبليږي الله تعالی او پتا سو خپل کرم فضل او احسان وکي نو الله پاک دې مونږ او تاسو لپاره خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الہ العالمین زمون په حال باندې رحم او کرم وکي. پروردگار زمون گناهونو خطاګانو ته مګورا زمون گناهونو خطاګانو ته مګورا خپل رحم او کرم ته وګورا. پروردگار په مونږ باندې د خپل رحمت صادر را خور کا. یا الله زمون مشکلات حل کا. پروردگار زمون په زړونو کې سدي تا ته معلوم دی علیم بذات الصدور ذاته د هر چا دعاګانې تا قبولې کړې دي تر دې چې مونږ ته تعلیم دی پروردگار ته د کافر دعا قبله د کافر دعا رد کینا. یا الله مونږ ستا د حبیب امتیان یو زمونږ دعاګانې قبول او منظور کا او زمونږ حاجتونه شرعیه هغه مونږ له پوره کا. زمونږ خیر زمونږ په جولو کې راواچولې کې یا الله زمونږ په کورونو کې خیر او برکت راواچې. یا الله مونږ د پریشانو نه آزاد او خلاص کې. الہ العالمین څومره ضروریات شرعیه دي څومره حاجات شرعیه دي د ګناه سوال درنه نکو الله ته غیرتی بادشاہ مونږ سره غیرت وکي زمونږ حاجات او ضروریات شرعیه پروردگار پوره کې د خپل غیبی خزانو نه مونږ لرا کړه وکي. الہ العالمین زمونږ په دماغو کې زمونږ په زړونو کې چې سدي ابا د خلکو مخ کې د ویلو نوي او پروردگار ستانه سپورتي پروردگار ته خو هر څه ښکار دي او ته خو په زړونو کې پروردگار د زړونو د رازونو نه خبردار ذات علیم بذات الصدور ذات ته ځان ته پخپل ویل دي زمونږ د زړونو د سینو پر رازونو خبردار ذات مونږ لزمون خواهشات شرعیه پوره کې ضروریات او حاجات شرعیه پوره کې. یا الله پاک خیر در نه غواړو ستا حبیب چې تا نه کم خیر غوسته دی اقا خیر مونږ لرا کې او ستا حبیب چې د کم شر نه فساد نه امان غوسته دی هغې نه مونږ ته امان راکا. الہ العالمین څومره خلک بیماران دي صحت کامله عاجله د نیک عمل دپاره ورکې څومره خلک دي کورونو کې اسپتالونو کې لوی وي که واړه وي یا الله پاک بیمار وي صحت کامله عاجله د نیک عمل لپاره ورکي او کم خلک وفات شوي پروردگار قبرونه ګل ګلزار او د جنت باغچې وګرځي. پروردگار مونږ ته نه سوالونه کو او زمونږ بل در نشته چې ورته لاړ شو ستا د در نه سیوا او علاوه زمونږ بل در نشته ستا در لراغلی یو تا نه سوال کو تب زمونږ ربې تب زمونږ سوال ولې نه قبله مونږ ته خو ستا د در نه علاوه بل در معلوم نه دی نه څوک ستا په شان طاقتور بادشاه شته چې زمونږ حاجت پوره کړی شي. پروردګار ته د خلکو زړونو کې د رحم اوبه راتوی کې زمونږ په حق کې د هر چا فیصلې نرمې کې. الہ العالمین مونږ به تا نه څنګه سوال کوو پروردګاره ته پوهېږي بس مونږ ته چې څه پکار دی مونږ لی راکې مونږ ته د زړونو سکون د دماغ آرام او اطمینان را نصیب کې.
یعقوب علیه السلام نه د نظر اغشته داغه نه د زوی اغشته یعقوب علیه السلام له د زوی ورکول شو یوسف علیه السلام د واپس کول شو د سترګو نظر د واپس کول شو حضرت موسی علیه السلام خپل مور په دریاب کې لاهو کو او اقا ماشوم د په بکس کې دغه مور ته واپس کو او څنګه انداز سره د واپس کړي دی او دغه شان الله رب العالمین حضرت ایوب علیه السلام له د څنګه صحت ورکړي دی زلیخی د یوسف علیه السلام سره مینه وه زلیخی بیبي له د یوسف علیه السلام څنګه په جولی کې اچولی دی پروردګاره ته به موږ له زموږ خواهشات کله پوره کې زموږ ستانه دغه دعا ارزو او تمنا ده الہ العالمین عاجزۍ سره موږ تا ته دغه التجا کو درخواست زاری او منت او فریاد کو پروردګار موږ ته زموږ خواهشات شرعیه په جولی کې راواچولې کا زموږ د ټولو دعاګانې قبول کا د مور د پاره مم دعا وکړي الله پاک ډېر د خوشحالو زندگی نصیب کی او نور چې څومره موریانې دي الله پاک د هر چا مور جمده او ډېر خوشاله ولري زموږ د پلارانو او زموږ د نیکونو زموږ د خاندانونو خدای پاک برکتونه نصیب کی د دعا چل نه راځي پروردګار موږ به تا نه څنګه سوال کو او ستا حبیب چې درنه سوال کړی دی عقد هغه سوال درنه موږ کو هغه خیر موږ له راکې کم شر نه امان غوښتلی د هغه شر نه موږ تم امان راکې په آخر وخت کې په ژبه دا کلمه راوستلی کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم